نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين سورة المجادله آیت نمبر 20 پورې موږ ترجمه تفسیر بیان کړو. دا خبره مو کړې وه. الله تعالی فرمایل بېشکه هغه خلک یحادون الله ورسوله چې دو د الله او د الله رسول مخالفت والا زندگی مقصد جوړ کړی ده. دا یې قصدن اراده کړې ده چې موږ بیا مخالفت کوو. اولئک فی الاذلین ذلیل ترین خلکو چې به یو قسم خلک دای چې منافقانو ته وایي. پرون مو دې په باره چې تفصیلا خبر کړی و. الله تعالی فرمایي منافقانو په باره چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چې بېشکه د منافقان دا به د اور ښه لاندې لاندې اور به په دو باندې بلیږي. ولن تجد لهم نصیرا دا که هر مخاطب ته اخلي که پیغمبر علیه السلام ته اخلي چې د کوم تجد لفظ راغلی دی هرگز به ای پیغمبر ته مندنه کې دو دپاره امدادګره اوس که ته اوس زمانې ته اخلي که ته پیغمبر علیه السلام ته اخلي لن دې پر راجي عربي ژبې چې دا کار وکړه په مستقبل چې پاسبل دن كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. الله تعالی دا خبر لیکلی دا چې یقینا زبا غالب او د ما پیغمبران. ان الله قوي عزيز بېشکه الله تعالی ډېر زبردست او زورور ده. چې کله د حزب الشیطان ذکر وسه حزب الشیطان معنا دا د شیطان ملګری دین آباده الله تعالی د حزب الله ول ذکر کوي. حزب اصل چې ټولی ته وایي معنی اولنی ټولای بیان سو د شیطان ول دا ټولای اوس بیان کیږي د حزب الله ول د الله تعالی خلقو ول په کومې طریقې سره په داسې طریقې سره بیان کیږي چې د تعلق زړه سره ده. یو سړی ده که آیتا پلار ده که زوی دی ده که بل رشته دار دی ده چې دا د اسلام مخالف سرګرمیانو چې اکټیو وي نو شریعت وایي چې ته د سره وکړه زړه تعلق ور سره ختم دا رشته نه ده رشته دی خو اسلام ډېر خیال ساتي. نو الله تعالی فرمایي دا آیات چې به ته راشي چې که چیرې دای اسلام مخالفت چې سرګرداني سرګرمې عملي وکړه د رشته ور سره ختم کړه. چرنګې الله تعالی فرمایي لا تجدو مینده به نه کېته ای مخاطبه قوما قوم داسې قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چې الله تعالی باندې ایمانی قیامت ورځې باندې یوادون من حاد الله ورسوله چې دو به ایغه سره محبت کوي چې ایغه الله تعالی علی رسول سره نفرت. دا کیسې ته تاسو بیا غوږ چې الله رسول سره محبت ای مخاطبه داسې خلق په ایغه خلکو سره چې الله رسول سره یې نه لګېږي ایغه سره به تعلق نه وي. اوس په موږ په جان سوچو که موږ چا سره تعلق دی که موږ وایو چې موږ الله رسول سره مینه ده بیا متعلق چا سره ده غلطو خلکو سره نیکانو سره نه ده. که بیا موږ دعوه کوو تعلق مو نیکانو خلکو سره نه وي بیا خو به دې دعوې چې موږ درواغجن دا خو هسې خولې خبرې دي چې موږ الله سره مینه ده الله رسول سره مو مینه ده. که موږ په خپلې دعوې چې برحق یو بیا به موږ هغه خلکو سره تعلق وي چې هغه د الله رسول سره مینه لري. بله خبر دا ده چې موږ خپلو خپلوانو ته خپلوي ورکټ کړې خو ده چیش له وجې مو ورکټ کړې ده چې دا دین باندې عمل نه کوي بې دینه ده که ده چې دنیاوي هغه غرض له وجې نه تا وربدي کړې ده که دنیاوي غرض له وجې وربدي کړي ثواب مواب نشته.
اکه دې له وجې تا وربدې کړي چې دا دینداره نه ده داسې وکستان داسې خلک نسته دي چې نه وایي چې بس خالي پیسې یې ورنه تعلقات یې دا لمانځه دغه څوک پته نه کوي نو الله تعالی فرمایي ولو کانوا آباءهم اگر که دا خپل خپلوان دو والدینی او ابناءهم اکا زمنی او اخوانهم اکا ورونی او عشیرتهم اکا گاوندانی رشتہ دارانی دا په سوره توبه چې دا آیات موږ مخکې ویلو الله تعالی فرمایي که چیرې آباؤکم د تاسې پلاران ازمن او ورونه کوروال خپل خپلوان مال چې تاسې ګټلی ده تجارت و مساکن ترضونها بنګلې احب الیکم من الله ورسوله دا ډېر تر خوښي تاسې ته الله نه الله رسول نه د ده په لارې چې جهاد کولو نه فتربصوا بیا لږ کې صبر وکړه حتی یاتي الله بامره چې الله تعالی خپل حکم نازل تاسې رښتیا وایو په عالمي اسلام باندې سوچ وکړو قرآن مجید خالي باستخیل پره نه ده خلکو چې عالمي اسلام چیر سره مینه ده دغه شیانو سره مینه ده بنګلو سره مینه ده عذاب راغلی ده چې دا کومه زندگی دو تیری دا چې زندگی نه ده والله لا یهدی القوم الفاسقین او بله خبر دا ده چې دغسې خلکو ته الله تعالی لار چېرته په لارې نه پیري چې دالې لاړ څه که دالې لاړ څه نو چې یو قوم چې ښه مالداري او هغه دغه آیات له وجې نه ذلیله زندگی تیری یو فرد به بیا چه حالي چا به بیا چه رنګې زندگی تیری الله تعالی فرمایي چې کوم خلک نیکو خلکو سره تعلق ساتي چې الله علی رسول سره مینه وي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا خلک دي چې دو په زړو چې الله تعالی ایمان لیکلی ده یعنی مضبوط کړی ده و ایدهم بروح منه او تایید کړی ده د دو ول خپل طرف نه په روح سره روح نه مراد الهام کېدلی سي الهام نه مراد دا ده یوه نیکه خبر به ذهن چې به روغې روغې خبرې درځي یا دینه مراد بل دی الله تعالی ول خصوصي فضل کېدلی سي لانجو خشالونه به بچې ډېرې مسلې دي یا دینه مراد دا ده چې داسې یو امداد به وي چې وینې بیا نه مدد به دې کېږي کله به داسې یوه مسله به دې حل سي په دې به نسې پوی چې رنګې حل سله قرضه پرې سي په دې به نسې پوی چې رنګې پرې سله دغه وایدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالی فرمایي داسې خلک داخل به کې الله تعالی دولره په باغو چې په هغه چې به هغه نهرونه بهیږي همیشه به یې په دې چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تعالی به ونه راضي سي او دو به الله تعالی نه راضي سي اولئک حزب الله دا یا الله تعالی ولټولی ده الا ان حزب الله هم المفلحون او په دې خبرې وایي جان پوه کو چې د الله تعالی ولټولی کامیاب ده خو اوس ته هر سړی سوچ وکړي چې زه په کوم ټولي چې اللهم امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین